अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف وای صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا اللہ لاکھ لاکھ شکرونه دي چې زمونږ په قبایلو کې خدای پاک د دین درد پیدا کو او د دین بیان ته د ناس ته توفیق ور زکه چې زخپلا قبایلی قوم سره تعلق لرم، ستاسو وینا او ستاسو د خاورې پیدا شوه یو ادنا غوندې انسان یم. او زه تاسو ته رښتیا وایم چې ما ته په دې فخر دی چې زه الله د قبایلو په مسلمانانو کې پیدا کړم. ما ته په دې فخر. عزیزانو، دا جلسہ نن په جمرود کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې منعقد شوه او د خدای بل مهرباني په دې جلسه کې دا غنم چې په خیبر جنسای کې دو بزرگان دي او دا غدوارو بزرگانو نمائندگی په دې جلسه کې موجوده ده. که یو صاحبزاده محمد صدیق ده نو بل طرف ته د شیخ ګل صاحب رور اغام په دې جلسه کې، بل طرف ته زمونږه لوی محترم مولانا سید حبیب الله شاہ صاحب بنوری چې هغه د دارالعلوم دیوبند فارغ دی او ټول ژوند دی د قران کریم د تفسیر درس ورکړی دی. ا د دې جلسې صدر دی او ما غوندي عاجز او بے علمه به په دې جلسه کې تقریر نن په زړورای زکه کوي چې یاره به پکې نه. عزیزان،
1,40,000 پیغمبران په آخر کې دور حیات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې دور حیات د خلفای الراشدینو د دې ټولو ژوند د اسلام د پاره او مرګم د اسلام د پاره. یو پیغمبر به ونه خای چې د قوم سره جګړه د دنیا د پاره وا، بلکې د هر پیغمبر قوم سره جګړه د څه د پاره وا؟ د دین د پاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه د اهل مکه سره دنیا د پاره نه و، نه په جیداد و، نه په جایگیر و، بلکې دین د پاره و. د خلفای راشدینو جګړه چې خلق مرتد شو د پیغمبر د وفات نه وروسته او زکات نه انکار وکړو، نو جګړه د دین د پاره و، دنیا د پاره نه و. په دغه انبیاو کې د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې د قوم او د خدای منځ کې جوړه وکړي، قوم ته د خدای لار وښایي، د قوم خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي. دا مشنو د 1,40,000 پیغمبرانو، بل څه نو. په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر. نعوذ دا عزیزان چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او د مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي و، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو درد شوه. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به ورشه فرعون ته داغه سرکشي د حد نه واوړېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګار خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشیا ور سره ده، توپ ور سره دی او ټینکونه ور سره دی. اے الله حکم منم خو جبه می صفانه ده، ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجمانی کوي. الله ورته معاون بدر سره وی هارون وزیر، هارون وزیر. هارون علیہ السلام چې ستارور دی دا بدی ترجمان وی. دو پدوا اعلی موسی علیہ السلام هارون واغستو د فرعون دفتر ته ورغله، دربار ته چې ورننه ته فرعون په تخت ناشته. موسی علیہ السلام ورته ویل چې ته خدای نه، هغه رب اعلی زائب وتنه د دې وجه څه ده چې زنه وین الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. الله دی خو انوار خېږي که ته خدای دی خو نه راوخېږي. فبهت الذی کفر، حیران پاتې چې دا خو زما د واسه حکم یو کو چراوی سي خو چې راوی سي. موسی علیہ السلام تعالی وی واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين. خفکه دام ساده د فرعون د مخې ته وګرځاو
چې امسا وغورځوله فاذا هي ثعبان مبین، لوی اژدها ته جوړه شوه. علما لیکي چې دومره اژدها وه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره دا خوله لویه وه. فرعون چې دا وکته او د هغه پولیس مولس وکته نو مړ یې کړې. چې مړ یې کړې فرعون په مټې کور ته ځان ورسولو، د یارې پې دستونه ولګېد. تفسیر ساوي لیکلی دي چې په دغه ورځ فرعون 400 کرتې په دستونو د یارې تلی و. د لرګي نه چې د چا خدای مړي د هغه لرګی بیا د ټینک او د توپې کار به کوي. لرګی وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. شګې به غورځي، هغې نه به غشي جوړېږي، هغې نه به ټوپه جوړېږي. د ابرهه په فوج باندې بمباري چا کړې وه؟ ابابیل مارغانو دومره دومره سنګریزې په مخوکه کې راوړې، پاس نه به یې راوغورځولې، لاندې به د بم کار کولو، اتی به یې دانه وانه کړ. عزیزانو فرعون چې راټیک شو موسی علیه السلام پسې لښکر وکړو چې رانیسئ. موسی مخکې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی. حکم وشو چې په امسا دې دا دریاب ووه چې دریاب یې ووالو 12 لارې پکې جوړې شو. موسی پار شو سره د ملګرو. فرعون ته خلق ویل ورځه ورپسې کنه، ته خو خدای ورځه. غیرت ونیوه خو چې ورګډې شو چې د دریاب منځ ته شو، اوبو ته حکم وشو چې وینیسه. خو چې وینیو فرعون په اوبو کې سر راویستو چې موسی علیه السلام خدای ته دې ووایه چې بچ مې کړي نو تا منمه. هغه ورته آواز وکړو الآن قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې د سره اوبه تېرې شي بیا که ډېر ټوپونه وی بیا څه نه کېږي، غرق شو. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کا هغه وخت دې قوم ته پیغمبره چې تاسو له مې نجات درکو د فرعون نه. هغه فرعون چې ستاسو زامن به حلالول او لونه به پرېښوي، د هغې نه مې نجات درکو. مې په اوبو کې سره د قومه غرق کړو، تاسو مې ترې پار کړئ. نو پکار دا ده چې تاسو زما شکریه ادا کړئ. زما عزیزانو بل څوک نشته سوا د خدای نه. شته؟ شته؟ دا سوشلیست او کمیونست چې اوس را پیدا شوي دا د خسکي چرګانو بچي، دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي. په جلسو کې وي، په تقریرونو کې. یو زوی د بوډۍ د پیر صاحب یار، لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار. لاس په لاس به ګرځېده دوی سره دواړه، خلقې وي دیدن ته امیدوار. یوه ورځې پیر صاحب ووتو د کور، راشه راشه نن د رب کارونه ګور. دا هلک کم بختې مړ کو، خبر لاړو لویه پیره کار دې خړش. چې لوی پیر راغی ودرېده د یار سر ته، په افسوس او په ارمان ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله، په افسوس او په ارمان به جړېدله. پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې، خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې. بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي، د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو، په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه، عزرائیل د ده په وړاندې تېرېده نه. بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه، سوال جواب در سره کومه مه یریږه. عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه، زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستا څه دي؟ عزرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل هغه روح زما د یار ته ماله راکه، نو روحونه پتا دی ته نه جدا کا. عزرائیل ویل روح کله در کوم تاله دوباره،
په ما حکم شوه دی د کردګارا. بیا لوی پیر ویلی ته ولې کوي شور، اوس د تازینې به واخلم په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس، یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص. اسرائیل هلته د غم په جړا سر شو، په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړیو چې د اوم اسمان د پاسه راغستړیو. ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا، نو روحونه ماله بیا په بیرته راکا. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک ته په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم غجا غوغا په چا خندا شوه، حبیب ګله په شالم کې د سودا شو. اندازه وکړئ په بنگله رحمان بابا وی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت سلزله د سروشي انسان دی. بوت د سرو زرو یو مولی دی، انسان دی، یا هغه کې انسانیت راتلی یو مولی دی. نو انسانیت په دولت نه دی، انسانیت د خدای په بندګۍ دی، انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی. دولت څه مال دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکما. یو بادشاہ دی، یو فقیر ته وایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم. هغه وی زه نه عالم بادشاهي، وی نه عالم. وی ولې نه عالي؟ خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه عالي؟ نه ویل ځکه نه عالم چې چون چتر سنجری رخ بختن سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ کستا د بادشاہ هوس به مې په زړه کې وي، نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه. او د بادشاہ هوس مې ولې نشته پر کې؟ زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبا، ما ملک نیم روز با یک جولم خرم. ویزه که د نیم شپې په بادشاہ خدای خبر کړم، والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشې وانلم. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوه حصې شپه چې تېره شي، په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا، او الله په خپل आवाज کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نو بزرگ ورته زانگا کې یافتم خبر از ملک نیم شبا، ما ملک نیم روز به یک جولم خرم. د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما، والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجکم والم. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه، خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځې او د خدای د دین خدمت کوې، د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوې. در په در خاورې په سر ګرځې. پردو جماعت دا تبلیغي جماعت والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جماعت والا دا واورئ. تبلیغي جماعت کاروان
کاروان دی، د دین کاروان دی، او کاروان پسې همیشه سپي غاپي، خو د سپو غپا د کاروان پر رفتار کې فرق نشي راوستی. دغه وګورئ، روټۍ خپله، بستره خپله، په ځمکه ستا، جامې خپله وینځه، کټوۍ خپله پخوه، او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایې چې څوک به داسې وکړي؟ ما بوزې، روټۍ، چرګان، ګډان، خوراک، بستره، پالنګ، پلانې، ډینګړې، قربانۍ که د دغه تبلیغ نه په بانګېدوالو وایم چې یو ډله دا ده، اوسګار وخت درته ملاویږي، حلال رزق ګټلو کوشش کوئ، د حلال رزق، او فالتو وخت دغه ډله کې ورکړئ. تیرا ته تللی وم پیروز خیلو اجتماع ته، دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي، بسترې په اوږه دي، هلکان، زلمي، بوډاګان کوته کې ورسره دي. اجتماع نه دوستانو دلې کېنو، دوستانو دا پریدي سپینګیری مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني؟ زمونږ دا سپینګیرو اپریدو خو وته تو پاجې مونږ سپینګیری دا وته تو دې مور هغه سپینګیری د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانې ده، او خال مې د کونډې په مخ اولید، پیغلې د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه، خال مې د کونډې په مخ اولید، جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه، تیراوال اپریدي، او دا بیا بسترې یو ته ودرېدم داسې، مالکه څه کوئ؟ وایي چې الله را باندې رحم وکړه، سیروزې لا روان یو، الله را باندې رحم وکړه، سیروزې لا روان. بوډاګان تاسو څه کوئ؟ سیمو چیلا ور کړی ده، څلوېښتو لرزله روان. دا د تیراوالو، دا د باړېوالو، دا د تیرا د منځ د خلکو، دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي دی، سیروزولا بسترې په اوږه ولیده. ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا، وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه، وستا قبر روضة من ریاض الجنه شه، ورشه روس په روس له چې دا ډله په کم چل تلې ده، او روسیانې په کم چل مسلمانان کړي دي، والله که د چا غمور وکړي. راشئ پروسه کال خبره درته کوم، د چین وفد راغلی و، د چین حج ته تلي و، بیا حج نه په دې راغله مدرسې ته، یو پکې امام ما ته وایي عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرح چرته به ملو شي، نو ما ورته دلته ډېر دي، ما تفعل بالمرقات، په مرقات څه کوي؟ ما ته وایي چې انا ادرس المشکات فی الپیکینگ، زه د مشکات درس ورکوم په پیکینگ کې، اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ، چې درس نه اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم. 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي. په امریکا کې دا امریکې نن چې زمونږ ماما راغلی جیمی کارټر، ټول پاکستان ورته سټانټو دی، احمد او صاحب ته دلته وایي امریکې ته راغلی، که څه د مور میړم راغلی دی، بیخه موزه خو راغلی د خره زوی دی. دغه یو حال دی په پېښور کې صاحب، لارې بند دي، غوبل دی، ټول امریکې نایب دا پخوانی صدر راغلی، دې امریکې نه چې تاسو لاس نه یې اخیستی، او ستا دا پاکستان د اور تنور نشو په دې مخ مې دوکه، که امریکې ته خو ماما کې، خو دا پاکستان به دې داسې تباه کېږي لکه ډاکه چې تباه شوه. ډاکه د قهر په لپیټ کې وه، او امریکې اعلان وکړو چې 7واں بیړه در روانه ده،
د خدای کور د ریګن وران کا سات و بینه تنن را رسیدلې او ډاکې ځان لبل حکومت هم جوړ دغه چې کپدا اور کې مونږ ډیر شو د تاسو په سر کې ولاړ دی په دې اور کې او دې اور مونږ راونیو د بیړه چې را راشي زمونږ بیړه به تباهي کدا اور په دې غره راوړې د ټینګولې شي ټینګېږي پته شو دواګانو نه کیږي ان شاء الله تعالی خو ډېر ښه شی دی یو سړی منډۍ ته روانو چا ورته ویل چېرته ځې ویل 80 روپۍ را سره دي خره لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده ویل ان شاء الله ور سره وایه هغه ورته ویل دې کې د ان شاء الله څه کار دی خو 80 روپۍ را سره دي او لاړ به شم خر به واله ویل ښه خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی چې خر یې خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته واپس راغی سړي ته وایي یار انشاءالله چې تا نه لاړم انشاءالله چې منډۍ ته ورسېدم انشاءالله خر مې خوښ شو انشاءالله چې په جیب کې مې وکته انشاءالله پیسې نه هغه بچی کو ډېر انشاءالله ګانې خبره لاړه نو انشاءالله خو ډېر ښه شی دی خو تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبیح پلاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي تسبیح دشمن نه ما ها تاسو نه لوی را سره دي دا شیخان دي دا کله تسبیح پتی تسبیح په حرام کې نه تسبیح ما سره مشته خو د تسبیح خپل وخت پیغمبر با چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو کړی و که نه و کړی میدان ته راووتو مونځ به قضا شو شپه به یې شوګیر کړې وه د سبا مونځ به ترې قضا شو میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي اسمان ته یې وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر د ستا نامې اخیستو والا پاتې شي د دې 314 کسانو امداد وکړه او که نه غواړې دا ټول فنا کړه ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راغلي نو عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله نو د الله امداد به بیا در سره وي انشاءالله هر څه به کېږي یو سړی په لاره روانو تپوس یې ته وکړو چې کاکا چېرته ځې خرې مخکې و دی ورپسې و او ته روان یم غریب سړی ما بادشاه ورته وی چې څه وی هغه به درکم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم د هغې جواب راکړه ته چې څه وی زه به درکم خروالا ورته ویل چې ووایه وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و هوښیار خروالا هغه ورته ویل د دنیا منځ ویلی و وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولي خبره وکړه چې زما دې خر ته معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسې په هڅ څوک سور سړی دی او سړي ور سره خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړي ویل دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې متیازي نه کوي دا منځ دی او بادشاہ دا صاحبه وی که یقین دې ناراضي نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړیم ز خپل کار پسې روان بادشاہ وی خو په سم بلا وره او دا دنیا کچ کولې څوک شي دا دنیا منځ دی کنه ورته وی بس یو پختنه درنه بل کوم
چې د اسمان ستوري څومره دي. وې د اسمان ستوري ویل دا ما ته معلوم دي. روان دي په لار د شګو یو لوی ډیره په مخه ورغله. ویل دا شګي دي ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره. بادشاہ خدا کاکا اخرینه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي. دی وخت ورته وی برادر دو سوالونه مې درستا حل کړ. زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشا لختواله دا خرشړه زب په دې اس سور شم بیا ته تاسو کو زب جواب درک. الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خرواله په اس کې نو له د لګر لختواغه ته خرشړه کلا کلا سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سره د عقل. کتا سو خیالو کې په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و. یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نه نو مې دا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي. تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی. بادشاہ سره د عقل پټه پوډون کو را کوشو خرواله په اس کې نولو د لرګي واغستو خاري شړل. ویلو ستپوسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دې وخت کې خدای څه کار کوي. هغه اصل لته ورکړه ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال یې راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی پار وخت کې خپل خپل شان. اوس دې وخت کې څه شان دی دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان. سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان کی چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. اے الله ستاد کمال اوصاف چې دي داغه انتها نشته. په دې کائنات کې سوچ کې هر طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې بنشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای زکه وي خود آ. خدای معنا څه خود آ. دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود آ څه معنا ده. تاسو پوه شئ عرض میں داو چې قران کریم چې څه ویلي دي په دې شپاله سنې یقین لرئ. مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو سړی را و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي. هغه ورته دا خاصه خبره ده که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما ستيري ابه مې درته لیکلي کاغذ به پاس پروت. څورځې پس بزرګ مړ شو د ور سره قلم او کاغذ لاندې په لاحت کې کېخو قبر باندې 3 ورځې پس چې ورغه قلم هم پاس پروت ته او کاغذ هم پروت ته پکې ورته لیکلي دي چې بچیا د قبر معاملې ذوقي وا. ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي. د قبر معاملې ذوقي وا ما وسکل او تر روانه اوس په ما لاندې ستیر دي نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به نه پويږي. خو دومره درته لیکم
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړی دا پاغه شپاره سنی ایمان لرا ځکه چې ما سره مغه معاملې او شو چې کومه پیغمبر په حدیث کې وایي خیال مراد نو ارزو مې داو چې انتظار اوس د دې کوي چې کیږي بچ نتیجه او انجام به زمونږ څه قران کریم د خدای کلام خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي مخول خوند نه کوي قران عام اعلان کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافه پټول اسلام کې داخل شئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د لارو اتباع مکوئ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض په بعضی کتاب ایمان راوړو او په بعضی مراوړه دا کار مکوئ د یو حین قران کریم کې درې ځای په مختلف معنو مستعمل شوی یو حین یو سړی راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې زما یو دوست ته ما قسم وخوړو چې زه به دې دوست سره یو حین خبرې نه کوم لا اکلم معک حینا یو حین به در سره خبرې نه کوم نو فتوا راکړه زه څه وکړم صدیق اکبر ورته وفرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه لاړو حضرت عثمان ته ویجی دوست مې ده قسم مې خوړلې ده چې یو حین به در سره خبرې نه کوم سو کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکاوه راغه حضرت عمر فاروق ته ویجی قسم مې خوړلې ده دوست نه د خبرو نه یو حین سو کوم هغه تر ماخام ور سره مکاوه بیا کوا سلورم راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله دا سے قسم میں خوڑلے دے ابو بکر راته داوې عثمان راته داوې عمر فاروق راته داوې رسول الله علیه خوان ورکو دا درې واړه راوغفته ابو بکر ته وی تا سره څه دلیل دی چې تا ورته سلوخ کاله ور سره خبرې مکه د لفظ حین نا تا سلوخ کاله مده په کم دلیل مراد اغسته دی هغه ورته جی د خدای په قران وای وتوي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یا رسول الله د سورۃ الدهر د سر آیات ته هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دی حین نه د آدم علیہ السلام هغه ابتدائی خمبیر مراد دی چې سلويخ کاله پروت نو دی حین نه چونکی هغه خمبیر د آدم علیہ السلام سلويخ کاله مراد دی نو ما ځکه دته وی چې سلويخ کاله ور سره خبرې مکو حین په معنا د سلويخ تو کاله پیغمبرو فرمایل دا ټیک وی عثماني ذی نورین ته وی تاسو سره څه دلیل چې تا ورته تر مرګ ور سره خبرې مکو هغه ورته جی ما سره دلیلم د خدای قران وای ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیہ السلام او بی بی حوا چې د جنت نبار نو الله ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین تاسو د پاره پزمکه کې زید قرار او د نفع د غستو ده الى حين تر وخت د مرګ پورې نو دی حين نه تر مرګ وخت مراد ده ما ځکه ورته وی چې تر مرګ ور سره خبرې مکه دام ټیک عمر فاروق ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر ما خامه خبرې مکه او بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیل هم د خدای قران ده وای
ورته وی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا حين تمسون وحين تصبحون، په وخت د سبا او په وخت د ماخام. دې آیات کې حين نه مراد د سار نه تر ماخام وخت مراد ده. نماز کا ورته وی چې تر ماخام خبره مکه و بیا کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمام د حضرت عمر په قول فتوا ده تر ماخام خبره مکه و بیا کا. ورس امام حسن او حسین بیمار، حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې کدا دواړه خدای جوړ کړي په مونږ د نظری چې مونږ به درې روزي نیسو. خدای جوړ کړ نظر دا عبادت ده، او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دا یاد لرئ. حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو کدا خدای جوړ ک مونږ بدرې روزي نیسو. خدای جوړ ک روزای ونیوا، بیګاله روټای پیدا کړه د اوربش وړه او درې روټای پخې ان درو جماعتي ټیم ده او کوڅه کې आवाज وشو چې او درې نهریو دا الله په نامه د بیبي فاطمه او د علي د مخ نه درې واړه روټي علي چته کړي او راوړي هغه ملنګ لای ورک. دوی را جم نیولې و نهرا او رو جماعت هم نو شپم نهرا شو. سباله بیا رو جکړه چې ما خام درو جماعتي ټیم شو بیا روټي او کجوري برابر کړی دي. بیا کوڅه کې आवाज وشو چې نهریو اوږیو د خدای په نامه یو درې روټي پکار بیا یې اوریا ویل. بیا شپه نهره سباله بیا روجا ما خام بیا आवाज بیا روټي اوچا تکړه. نبی بی فاطمه دا وای چې معاف کړئ مونږ خپل د درې ورځو نهریو، او نه علي دا وای چې معاف کړئ مونږ خپل د درې ورځو نهریو. پله خلینا د درې ورځو نهرا په ځای باقی پرې خوا او روټه یوړه بل لای ور. وای په ایمان بزرګانو زبده سه وکما یرو جماعتي ټیم یو ځای به دغه شربت میکړی دا روح حفظه روح افزان اسمان جوړ دی سه پروژه کې دا دوایانو والای پټ کی قصه خانی لکونه بوتلې پټی کی روجه لای بلیک لاوسات نو نراغه چې روح افزای په لاس کې نیولې اوسه چا دا شربت ته کړي او نیمبوان او نارنجان دې پرې کړي چا आवाज وکړي چې رو جماعت را سره نشي ورو به باسي ګران کا قرآن راغه یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. علی او فاطمه په نظر باندې وفا وکړه، نظر منله وغه پورا ک او په نظر وفا ولي وکړه زکه چې دوی یریږي دا غورز نه چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي. کان شره مستطیرا، د قیامت د ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور. اوس باغا خلق مون کم ځای پیدا کوو، کم ځای به پیدا کوو چې پیغمبر ته براله یو خزه ورته رااله و یا رسول الله ما زنا کړی دا او په ما باندې د شریعت حد جاری کا چې زما دا ګناه دنیا کې ختم شي چې آخرت لا پاتې نشي. خزانه.
حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زبی بي تلاړه شو سورې پس بیا راشه. مطلب دا و چې د دې خېټه کې حمل دی چې دا لری شي بیا به ګورو. سورې پس رااله او هغه بچی شوی نو بچی غیږ کې نیولې دی و یا رسول الله ازما خېټه کې چې سو ختم شو اوس په ما د شریعت حد جاری کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي د دې 2 کاله د پيو میاد ده دا چې د پيو نه ختم شي نو بیا وګورو. مطلب دا و چې دا بلار شي او بیا بنا راځي چې لار 2 کاله پوره شو 2 کاله پس رااله او ماشوم له د خوراک څه شی په لاس کې ور کړی دی و یا رسول الله دا زما بچي په خپل خوراک کولې شي اوس ما ته حاجت نشته نو په ما هغه د زنا حد جاری کا چې آخرت لپاتې نه. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې د خدای بندے ته په خپل ایمان کې څومره کامل ہے زای با بچی ته لري کوي او بوې زای ਸੰسارې کوي چې رجم له بوتلا مسله دا ده چې خزه چې رجم کوي نو نیمه نیمه به پزبکه کې خخه کوي چې رجم له بوتلا او پکانو وشتل صحابه او شروع کړ نو یو صحابي دا په دې مخ پکانو وشتا نو دی یو وای आवाज وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته په غوسه او ورته فرمایل چې صحابي زماده د خدای په ذات قسمی چې د دې خزه او دا په دې خپل ایمان لاله مسلمانان خواو چې جرم به وکړو په خپل غراله او د پیغمبر په مخ کې به اقبال جرم وکړو چې ما دا جرم کړی دی مال سزا راکړي. نن په پاکستان کې وګوره یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راک. هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک. نو هغه غستون کې ورته وایي چې الکم داسې دې پیسې راکړې س گواه س وکیل س ضمانت نو ورکون کې ورته وایي چې کفا بالله وکیلا دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی. دا 100 روپے می دا الله په وکالت درکې وی گواه نو ورته وایي کفا بالله شهیدا دا الله نه لوی گواه بل څوک دی. 100 روپے می درکړي خدای می وکیلم دی او خدای می گواهم دی. راوړې به کله پہلا تاریخ باندې ډېر سړی لاړو اوس چې پہلا تاریخ راو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپے یوسم د سین غاړې تراوته دی او سورلی نشته چې پکې را سور شي او دل تراشي په خوا سورلای خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو اړکه خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سین غاړې تراوته دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړو دا غنن نیټه دا ګورو چې راوړی کنه. اوس هغه د سین په غاړه ولاړ دی د انتظار کوي او هغه د سین په غاړه ولاړ دی د سورلا انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی اخر د ونی نه یو لرګی راغوس کو داغه د منځي سورې کو او پکې 100 روپے واچولې او په د پاسه کپڑا وتاړله او یو چټي ولي کلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لګما چې کم درا کولو په ټیم کې ترا ته گوا کړي وکیل کړي
ته ګوري چې سورلی نشته نو دا سین به ورو رسي. د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی. اړکه خیال کو چې قرضدار قرآن غیر راشد لرګی راونی سا کور کې به اور بلکی لرګی راونی وو کور ته ماخام راغې خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا مې راونی وو خزه ورا کچرو بلی کو روټای به پخا چې لرګی له ته شاعر आवाजول چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ته پریوت چې ټکه ورکو کاغذم ته پریوتو پاغي کې لیکلیو چې یا الله دا هغه چا تورسه چې درا کولو په ټیم کې ته وکیل کړي او ته گواه کړي. تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي. دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیاغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغخته چې ماته لګي بڑا کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته وای مولیانو په سر سړای ولاړی مولا چرګک متعلق سليمان عليه السلام وی چې هغه څو وخت راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زول ابنوما چراغ څو وخت نو سليمان عليه السلام د سر د وختونه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي هغه وی چاته دوست ویلی ندی دا اهلیت یو کس کې وو نیمه شپه او دوست راغه دروازه او ټکوله خبر ورغه پلانې دوست راغله اگر کې سوچو کو چې د نیمه شپه کې زما دوست څه تکلیف پیښ را تخکاری پیسو ته ضرورت ته نو بکسته منډه کړې ده د پیسو بټوای راغسته بیا سوچ ورغله ده چې را تخکاری چرته دشمن په حمله کړې ده نو منډه کړې ده ټوپک راغسته بیا سوچ ورغله چې خزه مړه شوې ده سینه چې خزه ته اړه شوې چرته واده په دې شپه کې نه غواړي نو پاسې دلې ده وینځه را پاسولې د خپل وینځه چې پاسه مخلاص وینځه ځان تیار وینځه د لاس نه نیولې ټوپک ور سره ده بټوای په جیب کې اچولې ده ورته راووت دوست ورته وی چې یار دومره لیټ شوې ز غنټې نه ولاړې هغه ول خپانه شي معافي غواړم ستا خبر چې راغی چې پلانې یار دې راغلې ده نو ما وی چې جوړ پیسو ته ضرورت پېښ شوی نو بکس نه مې دا بټوار راغسته سو وخت په دې ولګي بیا مې خیال راغی چې چا دشمن په حمله نه کړی ټوپک مې راغستو سو وخت په دې ولګېدو بیا مې سوچ راغی چې اسنه چې خزه ته اړه شي دا وینځه مې را پاسوله مخلاص مې په وینځل تیاروله مې نو سو وخت په دې ولګېدو عزیزا که پیسو ته د اجتی دا بټوا ده که دشمن دې در باندې حمله کړی دا ټوپک مې راغسته ځکه ورپسې روانېږو که خزه ته ډېر شوی چې په دې ټکی د دې وینځ سره د نکاح تړم او در پلاسې کم چې بوې دې درې سيزونو کې دی اړیو چې تکلیف پیښ شوی نو دا مې تیارول او وخت را نه ولګېدو هغه دوست ورته سوی او ورته وی والله کنه نه مې پیسو تاجه نه را باندې دشمن حمله کړي نه مې خزه ته ضرورت پیښ خو پروتم پکټ کې خوب نه راتلو تر یادې دې ته مې ولیدې زتم سملا او زب مسپارام خوب وکم دا څه پیدا کوي چرته ها زدا سیمه تاسو بدا سي وکي نو په آرام کې نه دوستی کم زیاده لارې لنډه وای واخر دعوانا ان الحمدلله